نن پاکستان کې د فوج خلاف خبرې دي. زه تاسو ته دا عرض کوم چې د فوج خلاف یو لفظ مې استعمالوي. نن لاړ شئ عراق ته وګورئ، شام برما ته وګورئ، لیبیا ته وګورئ. نن هغو د داسې آرمي نه خالی دي، نه ذلیل او رسوا دي. نن که مونږ په ملک کې امن سره یو، دا د افواج پاکستان برکت دی. که نن زمونږ ایمان بچ دی، د ایمان حفاظت دی، دا د علماو برکت دی. دا عهد وکئ چې انشاءالله مونږ به د فوج خلاف خبرې نه کوو، نه به کوو انشاءالله. فوج ته به دعاګانې کوو انشاءالله، علماو ته به دعاګانې کوو، علماو سات به ورکوو. غلطو خلکو پسې مه ځئ، غلطو خبرو پسې. دا عارضي نارې دي، زه به دا وکم، زه به دا وکم، هېڅ هم نشي کولی. فرعون هم وی انا ربکم الاعلی، هغه به هم ټیچونه میچونه ورکول، هېڅ ونه شله. اینه بعد لوی لوی دجالان راله، هېڅ یې ونه کړه. دا ننني دجالان هم دي انشاءالله دا به هم ختم شي. مشرف راغلی و، دې لپاره مدرسه ختموم، ملا ختموم. ایوب خان کوشش وکړ، اسکندر مرزا کوشش وکړ، نور ډیر لیډران راله، دا سابقه لیډران راله، دا ټول لګیاو، مدرسې ختمو، د غیرو بلونه پاس کړه. الحمدلله الله دنیا ته وخیل که د دو شاته امریکا ولاړه ده او د دې علماو شاته زه رب العالمین ولاړ یم. نن مشکل وخت دی، پاکستان کې سازشونه سرګرم دي. نن د فوج خلاف یو نفرت روان دی، دا هم د قادیانیانو، د یهودو نصاراو علیکارانو کار شروع کړ دی. علماو خلاف نفرت مخکې نو، دا یو دم دا نفرت ولې اوچت شو؟ دې پسې شاته تاسو وګورئ، لږ قرآن ولولئ که نه. قرآن کې الله څه وي؟ دا څومره سازشونه چې کېږي، دې پسې کافران دي، هغوی جنټاني. نن دا پاکستان کې هم تماشه جوړه ده، او خیر دې هېڅ مسله نشته. اسکندر مرزا هم راغلی و، ایوب خان هم راغلی و، ذوالفقار علی بھٹو عمره کې پاپولر پاکستان په تاریخ کې څوک راغلی دی؟ څه شه قبر کې دی. هغې نه بعد ضیاء الحق راغی، بېنظیره راله، نواز شریف راغی، زرداری صاحب راغی، او بیا جنرال مشرف صاحب راغی. هر ټیم به مولیانو د سکون خیل. نن کم ځای کې دی؟ د دوبۍ په هسپتالونو کې مرګ غواړي، مرګ هم بدبخته له نه راځي. څومره علما یې شهیدان کړه، څومره مدرسې و ختمولو سازشونه یې وکړه. هغې نه بار بیا عمران خان صاحب راغی اقتدار ته، 3 کاله اقتدار وکړو، د اقتدار خپله نشئ. نن کم ځای کې دی؟ ختم اقتدار. نن نور ناستی، سبا به بیا خان سی بی، الله ته پته ده بله ورځ به بلي. دا چلیږي را چلیږي، دا اقتدارونه، بادشاهتونه، دا به ځي راځي. دا د دنیا فانی عارضي شیزونه دي. او دومره سازشونه، دومره قتل و غارت نه باوجود الحمدلله د ګیري پټکي ملا نن بیا د الله په فضل سره په منبر ناست دی. د ګیري پټکي نه نفرت مه کوئ، موږ ستاسو خیرخواګان یو، موږ خیرخواګان یو. توبه وکئ، بس کئ، هېڅ مسله نشته. توبه وکئ، راشئ دین ته. عجیبه خبره ده، سر نه تر پو پورې شکلونه حلیې د یهودیانو په شانې، او موږ ته سبقونه د اسلام درس راکوي. دا څنګه خبرې دي؟ اول ځان سم کوئ. که زه د اسلام خبره کوم، که زه د دین خبره کوم، نو الحمدلله زما پټکۍ او زما ګیره شته. زه ستاسو د دین او ستاسو د دغې تحفظ لپاره نن میدان ته راوتلی یم. موږ هېڅ چا نه خوف و خطر نشته. زه به علماو کرام متاخر کې یو پیغام ورکوم. علماو سخت وخت دی، خپل صفونو کې اتفاق پیدا کړئ، اتحاد پیدا کړئ. نن کفر او الحاد لګیا دي، هغه زمونږ مشرانو پسې لګیا دي. نن زمونږ د زړونو نه هغو د مشرانو عزت وباسي. یو 2-3 مونږ نه وشو کوي، څه چلېږي دا مونږ سره ولاړ دي، مونږ دا پیژنو. ټول زمونږ د علماو ټول مونږ یو ځای یو الحمدلله. زمونږ اتفاق و اتحاد دی. خپل په صفونو کې اتحاد پیدا کړئ، ښه مضبوط ودرېږئ چې ځان بالکل کمزوري ونه ګڼئ. الله باندې بروسه ساتئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع غلامي وکړئ. انشاءالله د هر جابر په سترګو کې به سترګې اچو، د وخت فرعون په سترګو کې به سترګې اچو. انشاءالله مونږ کمزوري مه ګڼئ. که دوی پسې امریکا، یورپ
او دو پسې يهود او نصارا ولاړ دي زمونږ الله شته زمونږ مسبب الاسباب الله دی مونږ به پاڼې اخرو مونږ به فاقې تیری کو او ان شاء الله د دې خلکو مخ کې به خپل سر دا ګیره پټکې نه کته کو ان شاء الله